العام والنهد والعروض وصلى الله عليه وسلم. غرض او مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده روټۍ په یو ځای باندې خوړل. نهد مخکې تیرم ده د سفر ملګری د سفر خرچه یو ځای کې مثلا 100 ملګری یو امیر مقرر او 100 واړه په شریکه خرچه جمع کی یو برابر او امیر صاحب سره او د هغه اجتماعي خرچه نه ماکولات مشروبات چای روټي او ناشته برابرېږي. څوک زیاته خوري څوک کمه خو خرچه یو برابرې دې ته نهد وایي. معمولا ظاهره خبره د ځینې ملګري دي چې هغه 200 روپۍ خرچه واچي خوراک پکې 500 نه کوي، بعضې د 200 نه 400 په ځای خوراک کوي. دې ته نهد وایي. که دا هر سفري عروض سامان د په دې کې ملګري سره شریک دي، آیا دا جایز او درې واړه جایز دي؟ نهد کې بیا داسې وي چې ملګري وایي چې خرچه خو سره یو ځای کړه، او که چا لږ او ډېره وه نو لږ والا به ډېره ته بخښنه کوي او ډېرې والا به د لږو والا نه چې وروره زما معمولا عادت دا ده زه به چای د 2 پیالو په ځای 4 څکمه، پراټې د 2 په ځای 4 خورمه یا داسې نور استحلال دا به کوي داسې یو بل ته معافي کوو. وایي وكيف قسمة ما يقال ويوصل بلا تفاقا أو قرره قبضا لما لم ير المسلم في النهي بأسا أن يأكل هذا طبقا وهذا قبضا. او بس دغه ده چې دی باندې مسلمانانو څه باکو کراهیت نه ده ویلې چې بعضې لږ وخوري او بعضې ډېر وخوري. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والكرامة یعنې سونه په چاندۍ باندې پاټکل خرڅول جایز ده. ولې اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. چې کله نوع بدله شوه بیا چې څنګه خرڅوئ مجازفتا مساویتا موازنتن بیا په هر رقم جایز ده. وای والقران فی التمر 2 کجوري په یو ځای خوړل چې اجتماعي وي تخانک او تالی او پلیټ نه د ملګرو په اجازه جایز دی او بغیر د اجازه ته 2 یو ځای خولې ته نه چي. وفي قال حدثنا إلى آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خطب السائل فأمر عليهم أبا عبدة بن الجراح. کله امیر صاحب حکم چې سفر ټول ملګری د خپل ترشدانونو جزاکم توخه راوړی په یو ځای کوي او هغه نه بیا اجتماعي توخې نه بیرته امیر صاحب لږ مجاهدینو ته ملګرو ته ورکوي دا جایزه ده. لکه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې دی یو دستې امیرو په طرف د ساحل باندې روانو او دوی سره 300 مجاهدینو لا زیات وی موږ سره توخه کمه شوه. حکم یې وکړه چې څومره کجورې چا سره دي راوړئ، هغه یې راټولې کړې اجتماعي یو تیلی کې واچو نو امیر صاحب د وخت 2 یا 3 یا 15 څومره چې مناسب او دا راکولې تر دې پورې چې موږ هغه ختمه شوه بیا اوښان هم څه حلال کړل. دا مغازی کې تیرم دل وی ټول ملګري د توشه راوړي را جمع کېل. یو کجوري ته خبره راغله وی موږ سره توخه ختمه شوه سمندر ته ورسېدو یو کب سمندر راو غورځاو اچپا دی اوبو بهر تراله کب راو غورځاو اوبو بیرته سمندر ته مثل زورب ویل کې یو وړوکی غر وړوکی ډیری وړوکی غر بس کب نه سم غر فاکل من ذلک الجيش د 300 مجاهدینو اتل شپې ورځې د دې نه خوراک کو. مخکې تیر ده کنه څومره غټو یو سترګه کې 14 کسان کې ناسته یو د پخته اډوکې به چې ودرو او پوخ باندې به وسړی کې ناسته لاندې به تیرېده سر به بره نه لګېده. دا کبو الله تبارک وتعالی مجاهدینو ته ضرورت په وحګل د پخته 2 اډوکې ودرول ثم امر براحله و یو کس په اوخ باندې کې ناسته فروحلت ثم مر تحتهما د 2 پختو لاندې تیر شو فلب دوسبهما خو سر په اډوکو نه لګېده. دا ګوره غرض داره چې سمندر کب څومره مغټي دی هغې خوړل روا دي حلال دي جایز دی.
قال خفت ازواج القوم واملقوا بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبرهم فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم ودا تاسو چې وخان علوي بیا به واپسي سفر په زبانه کوي. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤكم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس یعنی وخان مال علوي خو صحابه او آواز وکړه چې چا سره اضافي توخه په توشدان کې پاتې هغه ما ته راوړی. نت حوالې کېږي د چامړې دسترخوان ته هغه وغوړاو دا چا سره کجوري ساتوانو دی ور باندې واچولو فدعا وبرک علیه حضور دعا وکړو د برکت دعا یې وکړه برکت بنا زیادت چې خدای دا لږه خرچه زیاته کړه. په دې خو اوس پوه شوې که نه چې اولې چا لس کجوري شل کجوري چا یو موټی چا یو لپه چې په صادر کې واچولې حضور دعا د برکت وکړه شوفې واچوې راشئ هر یو خپل توشدانونه ډکوي په لپو لپو توشدان کې اچول ټولو مجاهدینو توشدانونه دا معجزه وه که نه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. دی ولې وویلې چې اظهار د معجزې امر خارق العادت دی یو کیلو نه مثلا لس منه جوړ شو یا د یو من نه مثلا شل منه جوړ شو ځکه ټولو مجاهدینو توشدانونه ډک کړه که نه. وفيه قال حدثنا الى اخر قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنقول له من به خلال کو لس فیصبم که او هغه به موږ نیم پوخته خوړه په لرګو به مرید که تا موږ او تاسو څومره خوړي نه وو هغومره نه کوي نیم پوخته ما درته دې فایده ویلې وه قبل ان تغرب الشمس دا په کتاب الصلات کې تیر ده چې درې امامان وایي چې مازدیګر مونږ به په مثل اول کې کوئ وایي ځکه موږ به چې مونځ کوو دومره ټایم به و چې وخلال شي لس فیصه شي هغه نیم پوخته پوخ شي هغه وخوړی شي او نور بلا پرېوتی نه وایي دا کار په لږ ټایم کې نه کېږي بیا هلته موږ ویلي وو که نه چې هارون الرشید خانه سامان هغه به چې هارون الرشید ممبر ته روان شو د جمعې په ورځ د بچېلې حلاله کړی ګډ هغه به چې بېرته مانځه نه راته نو ده به ورته تیکې تیارې کړې وې خبره د مهارت او عدم مهارت وای. وبه قال حدثنا الى اخر ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العشريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام اهاليهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في قوم واحد ثم قسموا بينهم في اناء واحد بالصبيه فهم مني وانا منهم باب من كان من خليطتين فانهما يتبعان. ګوره کتاب الزکات کې تیر د په مسله د جمع او تفریق کتاب الزکات کې د حدیث په مسله د جمع او تفریق کې الکه جمع او تفریق جایز ده کنه درې مامان وای ک چیرته ارباب المواشي لکه د ګډو بيزو مالکان په څلورو شیزونو کې شریک وو څو می ویلو څلورو کې کم یو حلب حالب محلب چراغا راعي حالب چراغا راعي محلب چې په دې کې سره شریکي کده لسو کسانو غړي دي نو زکات په مجموعه راځي څو وای درې مامان چې چراغا یو ده راعي یو ده لوشون کا یو ده په یو لوخي کې لوش نو دلته به جمع مجتمع متفرق کیږي نو متفرق به مجتمع کیږي نه بس زکات به په مجموعه باندې وي. امام ابو حنیفه صاحب وایي چې په مسله د زکات کې جمع تفریق نشته دې کې مقصود یا د زکات کمولی یا د زکات زیاتولی زکات خدای وکړه شلو کسانو چراغا او راعي او محلب او حالب یو ده خو زکات به علی کل واحدین زکات به لکه اوس مثلا ستاو دی ده اتیا غړي دي شریکه څلوېښت د دې دي څلوېښت ستاري یو راعي مرتنی ولا یو چراغا ده یو لوخه ده یو کسل وش درې مامان وایي چې زکات کې به یو ګډ ورکي مجموعه باندې ا د یو ګډ نیم قیمت به پتا راشي نیم به په دراشي په دې اوس پوه شوې لیکن امام ابو حنیفه صاحب وایي چې زکات کې د ګډو نصاب اول نصاب څو د څلوېښت نو یو ګډ به پتا ځان ل راځي یو به په ده نو امام صاحب ګوره جمع تفریق نه کوي اوس کته جمع کوي که نه زکات په مجموعه راوله پاتیا خو بیا یو ده که نه دې کې د غریب ګټه که نقصان ده نقصان ده او چې علا کل واحدن راشي دوه ګډان شو د غریبانو ګټه شوه که نه نو ځکه وایي ما کان من خلیطتین فانهما یتراجعان بینهما بالسویه دې کې د امام بخاري په دې ترجمه کې مقصد څه ده د ترجیح ورکړی د مذهب د ائمه ثلاثه ته ائمه ځکه چې هغې په باب زکات کې زکات په مجموعه باندې وایي نه په علا کل واحدن او بیا ما تا ته وویلې چې اوس زکات په تاو د په شریکه پاتیا ګډانو باندې راشي څلوېښت ستاري څلوېښت د دی خو یو ګډ ده ځکه څلوېښتو کې تر یو سلو شلو پورې یو ده
نو د یو قیمت به نیم دی واخلي نیم ته دواړه په شریکه نیم ته ورکړي نیم به دی ورکړي نو دلته د چا مذهب ته ترجیح ورکړه د درې امامانو مذهب ته وایي وبه قال حدثنا الى اخر ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه التي فرض الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان من خبيث فانه ما اذا راجع دی بخپلو کې یو په بل رجوع کې به سوي نیم په نیمه ځکه څلوېښت د دې څلوېښت دی هغه یو ګډ راغی یو ګډ 100,000 روپۍ د 19,000 په یو رالي 10,000 او موږ وایي چې اتیا ګډان جوړیږي 40 دی او دی 40 دی بل دی دواړه صاحب نصاب دی یو ګډ ورکه باب قسمت الغنم غرض د امام بخاری داره چې مالی غنیمت کې وخان دي ګډي بيزي دي بغیر د لحاظ د قیمت نه تقسیم په اعداد او شمار باندې پکار ده تقسیم په اعدادو لکه حضور په یو غزوه کې وخانم او ګډم وي ټول ته وخانم نه رسیدو ټول ته نو ویل چې د یو ګډ په مقابل کې لس ګډان شو دی یو وخ په مقابل کې یعنی یو کس ته کو خو رسید بل ته بدیاغه بدل کې لس ګډان کته لحاظ دې نه چې د لسو ګډانو قیمت دی وخ نه زیات د کم د اعداد او شمار ته وګورو اعداد او شمار کې نبی پاک لس ګډه د یو وخ سره برابر کړي که یو مجاهد ته لس ګډه او بل ته وخ یو ته وخ بل ته لس وبه قال حدثنا الى اخر الجد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي حليفه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم طولنا رستو ولا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فوقفت ثم قسم فعدل 10 من غنم لس ګډان د یو وخ سره برابر کړل وطلبوه فعياه ګور ادم په کتاب البیوع هغه کې سوید کې ویل کنه چې دا ځنګلي زناور تخت هغه سړی زبا استراری کې غشي باندې ولي بسم الله وای کو خم د ځنګلي وحشي زناور غوندې و تختې ده بس په غشي ولي چې په هر ځای ولګي د وینې دی وته مړ شو بغیر د حلالې روا ده دا کتاب السوید کې متاسو ویل لکه د وحشي زناور غوندې تختی بې قابو شي داسې هله چاړه موږ سره نه وي آیا موږ په باڼس باندې ذبح کولی شو قال من هر الدم بس چې وینه په کوم شي تویږي کوئ هلکه په یو دسترخوان باندې په یو تالي او خانک او پلیټ واته لس ملګري ناست دي او کجورو نه ډکه ده او یو نور ملګري یوه دانه خولې ته اچوي دا یو دوه درې خولې ته اچوي دا جایز دی وی نه مقصد که په یو مجلس کې په یو دسترخوان په یو لوښي کې ډېر کسان شریکي او دا نور یو خولې ته اچوي دا یو ملګری دوه درې اچوي دا دلالت په حرص باندې کوي لالچ باندې کوي ډېر خورۍ باندې کوي دې سره د ملګرو حق تلفي راځي دا ناجایز ده البته که د نورو ملګرو نه د دې اجازت وغواړي چې وروره خفه نه شي تاسو یو خوري خو زه دوه درې طاقت مې کې یوږی نو فلهذا هغې ورته اجازت وکړي بیا جایز ده ویل که ونه کړي دا د هغوی حق تلفي ده دا ناجایز ده تر څو چې ملګرو نه اجازت ونه وایي دوه به خولې ته نه اچوي دوه کجوري مه یو ځای کوئ حضور دې دې نه منع کړې ده چې په اجتماعي خوراک کې یو سړی دوه مګر که دا نور ملګري ورته اجازت وکړي غرض او مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه دا چې دوه درې څلور ملګري په څه مال او متاع او سامان او عروضو کې سره ملګري دي شریک دي په امتیاو کې نو د دې تقسیم به بعد تقویمی اول به قیمت لګوي بیا به تقسیم کوي او کچا قبل التقسیم یعنی که قبل التقویم د دې تقسیم به ترازی وکړو جایز ده لکه ډېر شیزونه دي ټولو ته یو شی نه رسېږي نو موږ به قیمت ولګو قیمت به بیا تقسیم کړو خو که قبل التقویم د قیمت لګولو نه مخکې په مال او متاع او په سامان کې ملګري شریک دي هغوی مړه د قیمت څه ضرورت ده خو همداسې به سره تقسیم کړو چې چاته کم شی ورسېږي بیا به پچه واچو نو دا هم جایز ده خو چې ترازي وي دي ټول وبه قال حدثنا الى اخر ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبدنا وشيخنا وقال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه العدل فهو عتيق په غلام کې نیمه حصہ یا په ځمکه یا موټر سایکل یا په بل شي کې بالکل دا جایزه ده اوس ګوره تک تجهیزی قبلی که نه قبلی تاسو سره صاحبین وی نه قبلی څه
دوه کسانو ستو د رحمت الله غلام شریک ده ته خپل ته وایي چې ما خپله حصه آزاده کړه نو چې نیم آزاد یو نیم حر یو نیم عبدي دا خو تجزي شوه هیتک تجزي قبلی اوس دوه صورته دي تا خپله حصه آزاده کړې ته معتق او د ده حصه آزاده نه ده دا غیر معتق ده نو اوس ته به د دوه حالتونه خالی نه یا به مالدار یا به غریبي که مالدار غلام ټول ستا له طرف آزاد شو ته به ده ته نیم قیمت ورکوې ولې هیتک تجزي نه قبلی چې نیم د حر او نیم د عبدي او که ته غریب نو ته به غلام ته ووایې چې ما خپله برخه لکه 50,000 روپو غلام ده 15,000 دې ده 15 ما خپله برخه آزاده کړه زه به چې نیمه ورځ مزدوري دیاړي کوه او نیمه ورځ د مالک خدمت کوه پیسې ځان ته جمع کوه 15,000 پوره که ده ته یې ورکړه دې ته سعی وایي هغې نه پس به ته پوره آزاد شي نو که معتق مالدار نیم قیمت به شریک ته ورکړي که غریبي غلام به نیمه ورځ خدمت کوي پیسې به جمع کوي دا نیم قیمت به برابر کړي او غیر معتق شریک ته به یې وري غلام به پوره آزاد شي دې ته استسعا ویل قال لا أدري قوله عتق منه وبه قال حدثنا إلى آخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتى شخصا من مملوكه فعليه خلاص من في ماله نیم غلام آزاد کی په د باندې خلاصول دي په خپل مال کې یعنی کده مالدار او بیا به غلام نه طلب د مزدوري کیږي خو مشقت او تکلیف به پینه راولي چې په یو میاشت کې به پیسې ماته پوره کوي خو د څومره ټیم یو شی چې یو ځلی تقسیم شي په تله ترازو باندې لسته کسانو منځ کې شریک ده هغه تقسیم شو په ترازو باندې پیمانه باندې هغې نه بعد لپاره د دې چې یاره دا ټول ملګري خوشحالي پچا چول څنګه دي وی بالکل عند الجمهور بعد التقسیم بالسویه چې دا حصه لکه د قرباني غوښه ولې موږ تلو که نه تلو و ډېره کې جوړ کړو بیا پې پچا چو ولې ظاهره د یو ډېره کې باډوکی پټه وازه څه زیاته راغلي چې د چا زړه کې څه خفګان را نشي نو پچه به بعد تقسیم ور باندې اچوي او دا مچول سنت دی عند الجمهور وایي او که ستاسو خیالي دغه پچه اچول د قطع النزاع دپاره وي هلکه ته دا ایسه نه نه زه دا نالم دی کې واز ده ډېره ده هلکه ته دا نه زه نالم دی کې اډوکي ډېر دي نو چې پچه واچوي وایي پچه په پچه او زړه دې وچ و بس خبره ختمه شوه نو قال مثل القائل لا حدود الله عز وجل ولا واقع فيها كمثل قوم اسلام على سفينه فاصروا بعضهم على بعض ګوره اوس څومره عجیبه خبره یې وکړه 50 کسان دي یوه کښتۍ د دوه چا د 25 بره ځای کې 25 لاندې پچه یې واچوله دا یوې ډلې ته لاندې حصه ورسېده چت دویمې ته دویم ځکه اوس داسې کښتۍ راووتې 10 چته دي نو دا چې ورسېده اوس دا باراني چت والا چې دي باراني د لاندیني چت والا چې اوبو ته ضرورت شي بره ځي نو اوس که دا بره چت والا وټوي چې مه راځئ موږ ته تکلیف د هغې به لاندې کښتۍ سوری کوي اوبه نو چې کښتۍ سوری که خو اوبه ډوبي دا کښتۍ ډوبېږي که نه بیا اوس تا ته دا وایي چې ګوره دلته خبره د پچې وه چې یوه کښتۍ د دوه چاته د هره ډله وایي چې موږ بره وایي نه پچه به واچو چې چا ته بره ورسېده او که چا ته لاندې چت ورسېدل فكان الذي في أصفرها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن حرقنا في نصيبنا حقا ولم نؤذ من فوقنا فليضربوهم وما أرادوا فلم يجدوا فنقضوا که موږ لاندې کښتۍ سوری کړه نو بیا به ګوره بره خلکو ته هم تکلیف وي که نه او که بره خلک وایي چې مړه سوری کوم بره راخېږي بره نه اوبه ځان ته وړئ دواړه چته به محفوظ یا حدیث کتاب النکاح کې انتهایی تفصیل سره 9 بابونو لاندې تیر چې د یتیم مال او یتیم ځان سره شریکول ولا تاکلوا اموالکم شان نزول څه خو یتیمان به دوی سره په کورونو کې څه پیسې به د یتیمانو څه د دوی په شریکه به سره اخلی په اخلی خوراک نو چې دا آیات راغی ولا تاکلوا اموالکم الی اموالهم نو بس چې اچھا کړه یتیمانانو بس هغې راولګئ د یتیم مال به ځان ته ورته اخلی پخلی او کټوی او وړه که نه ځان ته جدا نو بیا خو تکلیف و چې یتیم مال به خراب هم شو دوی به نه خوړه ورځوه به نو الله تعالی وی وین تخالطوهم فاخوانکم فی الدین داسې ویلي و که نه نو تا ته وایي که د یتیم مال ځان سره شریکوې او فایده پکې راجحه یتیم ته وه نو جایز ده او که یتیم ته پکې ضرر و راجحه ده چې ده ته ولې هلکه 4 یتیمان دي او 10 کسه د دې کور والا دي 100 روپۍ د یتیمانو 10 خپلې کې په شریکه باندې سودا راوړي نو دا یتیم ته نقصان ده که ګټه ده
او که شل کسان کور کې د 100 روپۍ هغې کې او 4 یتیمانان دي 4 روپۍ د یتیمانانو کې اوس یتیم د فایده راجحه ده نو که د یتیم فایده پکې و یتیم مال د خپل مال سره شریکول او په شریک اخلی پخلی دا جایز ده وبه قال حدثنا الى اخر النصر عائشه رضي الله عنها قول الله عز وجل وان خفتم الا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نه بابا په کتاب النکاح کې تیر دي همدغه روایتونه پکې چې یتیمه جنۍ به ښایسته و مالدار او په نکاح کوله به په کم مهر او که مالدار منه و ښایسته به نه وه نه به خپله نکاح کوله نه به یې بل که انصاف ورسره کوئ او دی ته پوره مهر ورکوئ نو نکاح وکړئ او که انصاف نه کوئ پوره مهر نه ورکوئ یتیمو جنکو سره نکاح مه کوئ د یتیمانو نه علاوه نورو سره نکاح استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والتي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة بكل يتيمة التي تكون في حاجته حين تكون قليلة المال والجمال چې دی به اعراض کو د هغه یتیمې نه چې د دی په تربیت کې به وا چې کله به دا یتیمې سره مال لګو او حسن و جمال به پکې نه و نو هغې نه به اعراض کو نکاح به یې نه کوله ګوره مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې باغ ځمکه کې تقسیم جایز ده البته که چاته تقسیم کې فایده نه وي هغه به د تقسیم نه مستثنای خو د باغ تقسیمول که 4-5 کسانو منځ کې شریکي د ځمکې تقسیمول که د 4-5 کسانو منځ کې شریکه ده دا جایز ده وفيه قال حدثنا الى اخر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفة من كل ما لم يقسم فاذا فقد الحدود وصرفت الظلم فلا شفة او چې کله د ځمکه تقسیم شوه حدود اربعه د ځمکې د هر چا معلوم شو لارې معلومې شوې د دې نه بعد بیا حق د شفیع څوک نه لري تاسو ویلي وو که نه حق د شفیع خو علی وي چې تقسیم کېږي چې تقسیم نه بعد راپات چې بیا نشته دا قسمت تقسیم دا یو عقد لازمی ده په دې کې بیا رجوع نه چې کله شرکاو کور تقسیم کو کورونه ځمکه تقسیم کا فلیس لهم رجوع تقسیم عقد لازم ده او د عقد لازم نه پس بیا حق د رجوع چاته نه یو نه حق د شفیع رحمت الله اورې کنه تقسیم عقد او پس لا عقد لازم نه رجوع شته او نه شفاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء لكل ما لم يقسم فاذا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعه پټواری حدود تقسیمي پټواری راځي کنه هغه حدود ارڅ معلوم کی نو بس دا یو عقد لازم شو عقد لازم نه بعد قانون دا د رجوع شفا نه یل کدو کسان درې کسان په سونا چاندی کې سره شریک دي نو دا په شکل د بیع صرف د تقابض فی المجلس قبل الافتراق شرط دی که تقسیم کوي ذهب او فضه کې سمن خلقتن دي ګر او دی کې څه شی وای دی ته د بیع صرف وای او بیع صرف کې تقابض په بدلینو باندې شرط د په مجلس کې قبل الافتراق چې افتراق نه راغلی او هر یو په خپل حصہ باندې څه وکړي وای وفيه قال حدثنا الى اخر قال سالت بن هاني عن السلبيه بيد فقال اشتريتون وشريك كل شيء بيد ونسيه فجاءنا البراء بن عازب فسالنا فقال فعلت انا وشريكي زيد بن رقم فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيه فردوه باب مشاركه الجن والمشركين في المزارعه امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصد دا شریکول د اهل ذمو چې تا سره په دار اسلام کې اوسېږي حکومت ته جزیه ورکړي او د مشرکینو په مزارعات کې مقصد اهل ذمه یا مستامن چې په پاسپورت او په ویزه باندې ستا ملک راغلی اوسېږي هغه سره زمینداری کول عقد د زمینداری ځمکه شریک اخیستل باغ په شریک اخیستل دا څه جایز دی وبه قال حدثنا الى عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوا ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ګور هغه کافران وکنو
وای د ځمکه هم تاسو ته پرېښوده تاسو به زمینداران یې پټی کوئ چې فصل نیم به یې تاسو نیم ګوره کافرانو ته اهل ذمه ورسره وکړه که نه ولې په یهودو جزیه نه ولګولې هله که څوک د تقسیم وکیل جوړ شي چې ته د مالی غنیمت تقسیم که زموږ په منځ کې نو دی به په دې کې عدل او انصاف نه کار اخلي په تقسیم د مالی غنیمت کې یا د بل شي په تقسیم کې چې چا ته حکم جوړ کړي نو ته به انصاف کوې وبه قال حدثنا إلى بن عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسم على صحابته الضحايا فبقي عتوه فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحكي أنت کتاب الوضحیه کې تیر شو کنه وې زه دې باندې ته قرباني وکړه د چیلې بچی د کال نه کم خو دا ستا خصوصیت د بل چا لپاره جایز نه ده باب او طعام چې کله ذکر کېږي جوار غنم وربشې ته نه مرادي په غله دانه کې شراکت جایز ده دا د جمهور مذهب طعام چې کله ذکر کېږي نو جوار غنم وربشې وریجې دا ته نه مرادي وایي ويذكر أن رجل ساوم شيئا فرمزه آخر فرآه عمر أن له شريكة وبه قال حدثنا إلى آخر عن جد عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يبايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له عنه وای دا خو ماشوم ده کنه نو په سر باندې ورته مبارک لا شفقتن راکړ ځکه صحابه کرامو بخپل واړه بچیان حضور پاک ته څلورو مقصدونو لپاره راوسته یو د تحنیک لپاره دویم د تبرک لپاره دریم د دعا لپاره څلورم د تربیت او د تهذیب لپاره وی دا خو ماشوم ده ودعا له د برکت دعا ورته وکړه وعن زهير بن معبد انه كان يخرج بجد عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركه فيشرب منفر ما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل قال ابو عبد الله اذا قال رجل لرجل اشركني فاذا صدق فيكون شهيدا الک د پیغمبر علی السلام دعا کړې و نو چې تجارت به کو ډیره ګټه به کوله نو چې د ډیره زیاته ګټه کوله ابن عمر ابن زبیر ورته وایي صاحب موږ ځان سره نه شریکه تا ته حضور دعا کړې ده ګټه ډیره کوي ډیره ښه ده وایي هر ماښام به د درې واړو کورو ته د یو اوښ بار د ګټې وړه دومره ګټه به یې کوله د حضور پاک د دعا و برکت واله ګوره په غلامانو کې شریکېدل په وینځو کې شریکېدل غلام او وینځه په شریکه مجموعه کې شریکېدل دا جایز دی وبه قال حدثنا الى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في مملوك وجب عليه وسونه ویل چې چا نیم غلام آزاد ک په د واجب د ان يعتق كله مضمون کې مضمون یو د اختلاف مخکې څه ویلو که موثق مالدار او دابل شریک ته د په پیسې ورکړي غریبو نو بیا به غلام سایه کې یو دلته څه وی فعليه ان يعتق كله ان كان له مال دا چا چې نیم آزاد کړي ځکه ایتک تجزینه قبلې قدر ثمنه یقام قیمت عدل انصاف پیسہ قیمت دی ولګ ویوت شرکا او حصہ سو ګډر کسان شریکانی ټول ته بخپل برخي او یخلص سبیل المعتق او د معتق لار بازاد شي معنا معتق بلال شي د ټول نه بخلا شي وای او دې قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق شخصا في عبد وتغنه كان له مال والا يستطاع غير مشروط عليه باب الاشتراك في الهدي والبدن اذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعدما اهدى مولانا صاحب حرم ته هدايا روان دي اوخ د اوخ کې و کسان شریکې دي لکه څنګه چې په قربانۍ کې په اوخ کې و کسان شریکېږي کنه نو چې کوم هدايا حرم ته ځي هغه کې و کسان یا لګا تاسو که خدای پاک مفتی یو سړی د تا ته ټلیفون وکړي چې موږ راغلیو په څلورو کسانو یا په درې کسانو باندې موږ یو غټه میخه اخیستې ده موږ راغلیو څلورو په څلورو ماخیستې په دریو اوس راته خلک وایي چې موږ په ځان سره شریک یې آیا شریکېدی شو که نه ته یو شریکېدی شي څنګه چې د اخیستو نه مخکې شپږو کسان سره پیسې یو ځای کې په شریکه باندې وغښلي حرم ته لیږي یا قربانۍ ته نو پس له اخیستلو نه هم تر اوو کسانو پورې په دې کې شراکت څه ده وایه وفيه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه صبح رابعه من ذي الحجه مهلون بالحج لا يخلدهم شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمره وان نحل الى نسائنا
ففشت إذا في ذلك القالة قال عطاء قال جابر رضي الله عنه خير أحدنا إلى منا وذكره يذكر من منيا فقال جابر بكفي ففشتت في ذلك القاله خلق به په دې خبره کې باسونه شروع کړل چې خپل تلی نه دي او هدايا یې لېږلې د ورڅ ورته حلال دي په احرام کې مریان فقال جابر بكفي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون پدې باندې پوینو شو قال جابر فيروه احدنا الى منا وذكره يقطر منيا دا کتاب الحج کې تاسو ویلو کنه چې حضور ورته ویل چې چا هدايا نه دی راوستي هغه د عمره وکي او احرام دې مات نو چې احرام مات کې بیبيان ورته جما جایز ده که نو دای څو ویلو وای صاحب دا واجب ده تاسو احرام نو وای ما خو هدايا راوستي وای دا خو چې مونږ په اتم باندې بیا زو میناته ها د شپې مونږ بیبيانو سره جما کړی او سحر مونږ میناته رواني زمونږ د ذکرونه به منی رواني دا په حقیقت نه ده حمل چې دا به حقیقتا منی ته نه رځي دا کنایه د قرب د جمانه مونږ ته به بیگانه شپې جما یادېږي او ذکرونه به نیمه منتشري او منگ با دی آغا بیگانه جما پا یاد بانه خوند و مزا خلو میناتا بروانی یا رجی دا غوز منگ بیزاج نمانی کتاب الحج کم تیر دا کنو وای فقال جابر بکفیه مانا دی سو کڑا فقال جابر بکفیه مانا دی سو کڑا دلتا بنی قال قول نناخله جابر دا سی وکړه دا صحابي دا زغو د غي د خپو خاورو چې موږ نشو رسیدای جابر صاحب وی چې دا خو عجیبه کاری چې د شپې جمعو او سبا مینا ته موږ رواني او منیم د ذکر نه تویږي او ذکرم داسې کی نیمه منتشر ما په کنایاتو کې درته ونه ویلې ځکه چې سړی یاد کی چې بیګا مې جمع کړي دا ډېر خوند او ګډره مزه وکنو دا انتشار کیږي نیم نو هغه خامخا په لګ او څادر کې د عورت داسې خوځي وی قربان دغه شان ته به زمونږه د ذکرونه خوځي مونږ برواني خداره چې احرام مات نکو فبزغ ذلك النبي حضور ته خبره ورسره غوسه شو فقام خطيبا فقال بلغني ان اقوام يقولون كذا وكذا جابر صاحب یاد او رسول الله خنم ناخشته والله الا انا ابر زل د ټولو نه نیک مو ټولو نه ډیر متقیم الله تعالی نه ولو اني استقبلتم من امري مستدبرت کچېته دا د نن خبره علم ما ته پرون وای چې ذل حلیفین راتله ما اهدیتو ما بزان سره وخانه ما بتاسو سره یو ځای اوس احرام دی عمره مات کړی وای ولولا ان معي الهدي کما سره هدايا نه ویلا حلل نو سراقه ابن مالک ابن جوشم ورته وای یا رسول الله هي لنا او للابد دا دغه حکم تاسو ته ما دا ویلو کتاب الحج کې چې هغه بده حج په موسم کې عمره کبیره ګناه غنله عمره ته به څه ویل وای دا حکم هم د یو کال لپاره د چې موږ عمره نه بعد احرام مات کوو او د حج موسم کې به عمره کوو کړي ابد فقال لا بل لابد تر قیامت دا حکم ده وقال وجاء علي بن ابي طالب فقال احد ما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاخر لبيك بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کم ځای کې والی صاحب یمن کې حضور ته هدايا راوست نو به ویلو چې زراته رضم په یلملم باندې نو حضور ته څه احرام دې تلل دې افراد تمتع کړي قران وي قربان ما خپل احرام ستاسو په احرام باندې بنا کړل احللت بما احل به رسول الله ولتاسو باب کې ونه ویل چې احرام مبهم جایز ده وی خما خو قران احرام کړي تم وکا پام کوه چې عمره نه پس احرام مات نه کې بیبي ته قریب نشه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركوا في الهدي څنګه شریک وای کنه حج کې رسول ود دیر شو خانه د تور کړی دی باب من عدل 10 من الغنم بجذور في القسم ګوره په مالی غنیمت کې تقسیم کې چوخان او چيلې دي د یو وخ برابر بلس دانه ګډان په مالی غنیمت کې یو طرف ته به یو وخ بل طرف ته به یو مجاهد ته به یو وخ ورسیو بل ته به مخکې ورول ته به اعداد او شمار ته ګوره نه قیمت ته بعض خلکو قیمت ویل کنه چې د له سوخان ول کلس در قیمت یو لک شو د ګډانو او یو لک باندې ګډم کېده وینا اعداد او شمار ته وګوره لس ګډان دی یو وخ مقابل کې کړه وبه قال حدثنا الى قرن جدير في ابن خديجه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخليفه من تهامه فاصبنا غنما او ابن فعجل القوم فاغلوا في بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوفيت ثم عدل 10 من الغنم بجذور ثم ان بعيرا ند وليس في القوم الا خير يسيره فرماه رجل فحبسه بسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا البهائم ام داوود سم دا روایت ویل
به هكذا قال جدي يا رسول الله إنا نرجو ونخاف أن يلقى العدو غدا وليس معنا مدن فننطق بالخصم قال اجل أو أرن ما أنا هدم وذكر ولټوه چې کوم شی وینه تویې هغه راواخله بسم الله پې وایه وقولوا ليس سنه الظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السيف فمعظم وأما الظفر فمدى الحبشة دا مخکې وویلې که نه چې لس ګډان د یو وخت برابر دي ګوره په قربانۍ کې په یو وخت کې اووه کسان شریکېدی شي او په غنیمت کې یو وخت یو مجاهد ته رسي په دې خو پوه شو سره که غنیمت کې یو وخت یو مجاهد ته او په قربانۍ کې په یو وخت کې اووه کسان شریکېږي مخکې شراکت ذکر که دلته د رهن ثبوت ذکر کوي څنګه چې شراکت په قرآن کې ثابت ده رهن د هم د قرآن نه ثابت ده او د رهن معنا څه وه تاسو شفه هدایه کې ویلو سخت ځای پکې شفه کې رهن ده حبس شی بسببن حبس شی ستا په دې رحمت الله باندې 1 لک قرضه ده او تا دنه موټر سایکل ونیو چې کله د مالا قرضه راکړه ته به دا موسیقل یا دی په خپله تا ته وایي چې دا زما موټر سایکل تا سره ګاڼه شو چې کله ما تاله 1 لک روپۍ درکړې رابرکړې ضرور نه ده چې د مال مرهونه قیمت د دین برابري دین نه زیات هم کېدی شي دین نه کم هم کېدی شي دین سره برابر او چې دا څوک یې ورکوي هغه ته راهن وایي مدیون څوک چې ترې اخلي هغه ته رب الدین وایي مرتهن خو دا تاسو ویلي دي کتابونو کې چې دا رهن د مرتهن سره امانت ده دا مرتهن به د مال مرهون نه هیڅ قسم ته ګټه نه فنالي شاته یو باب راځي هلته جایز ولې نه علي دا ځکه نه علي چې کل قرض جر منفعتا فهو ربا هر قرض چې مفضي کېږي نفع ګټې ته هغه څه و ته چې دین اخلي که نه او سبا تا ته ټولې پیسې د قرض په یک مشت درکوي نو تا د مال مرهون نه ګټه د هغه قرض بدل کې واخیسته او کل قرض جر منفعتا فهو دا ربا سود کې راځي که نه راځي خو که چېرته داسې یو مسله ده چې مال مرهونه اس ده او اس اوبه و ګایه او خصمانه غواړي دا هر څه په راهن دي چا باندې مدیون باندې هغه وایي زه یې نشم درکوی یا میخه ده لنګه د دې ګایه او خصمانه په راهن ده ځکه مرتهن سره خو امانت ده که نه هغه وایي زه یې نشم ورکوی نو اوس که مرتهن په دې اس باندې سوریږي په دې نیت چې ما پې خرچه کړې ده جایز شوه الغنم بالغرم او که میخې نه شوده اخلي اوس کې جایز ده ولې د میخې ګیا او اوبه خصمانه ټوله مرتهن کوي نو دا هغه د خدمت په بدل کې که د مال مرهونه شودس کی یا سورلی د پې سورلی کې بیا ورته جایز ده والا که ګیا او اوبه هر څه راهن ورکوي مرتهن د دې نه یو پوټی نفع هم نشي اخیستی وای وبه قال حدثنا الى خدمه رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم دا رهن په حضر کې ثابت ده او په سفر کې فإن لم تجدوا کاتبا فرهان مقبول که په سفر کې سره یو معامله وکړه کاتب او منشي نو نو راهن مرتهن د راهن نه رهن ګاڼه والیل ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سعيدا وإهالة صنيخة ولقد سمعت يقول ما أصبح لآل محمد إلا أصلعون ولا أمسى وإنهم لتسوى یو سوا وربش به وي او نه بیبیانې به وي باب من رهن درعه یو سړی خپل زغرې آلات جنگ د رب الدین سره ګاڼه خودی شي که بل څه نه یا قامدني ابو شهم یهودي نه 1.5 سوه وربشې اخیستې وې او په مقابل کې خپل زغرې ورسره ګاڼه ایښې وې وبه قال حدثنا الى اخر عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اهل ورهنه درعه باب رهن السلاح اے وسله توره غشي نیزې دې وخت کې ټوپک تمانچې عند ضرورت د اسلحې رهن جایز ده عند ضرورت او که ضرورت نه بل صحیح نو اسلحه به نه ورکوي وبه قال حدثنا الى اخر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى دا ګوره غزوات باب قتل کعب بن الاشرف او باب قتل ابو رافع ته تیرو کنه ویل څوک شته چې ما د کعب بن اشرف نه خلاص کې د يهودي و د په کور کې به میټنګونه کېده د رسول الله په خلاف به منصوبې جوړې دي فإنه قد اذى الله ورسوله د کعب ابن اشرف يهودي خو الله او رسول خپه کړي دي او ډېر تکلیف پسې مخالفت کوي محمد بن مسلمه ورته ویل قربان زه به یې مړ کړم خو د یوې خبرې اجازت غواړم خبره یې څه اجازت غوښتی نه باب قتل کعب ابن الاشرف
جکه یو خبره څه ځان ورته وکم څه دروغ او توریه موریا او د قتل منصوبه جایز و یا جایز وی زه به ورشم چې زموږ یو سړی پیدا شوی د موږ په نه وخت په وخت چندې غواړي که نه او موږ سره څه نشته او ته سردار د یهودو غله دانه ډېره لري موږ ته لږ غله دانه راکړه چې دې سړي ته یې ورکو نبي پاک ورته یادوي وی زه داسې یو توریه وی وکړ چې ورغې ورته ویل وی ښه چې تاسو ما نه غله دانه غواړي پیسې هم راوړي وی نه پیسې خو موږ سره نشته وی چې زه غله دانه درکړم تاسو به ما ته څه راکړئ وی ګاڼه به درکړو وی ښه په ګاڼه کې ښځې راکړئ هغه ورته ته خو په ټولو عربو کې ډېر ښایسته یې نو موږ تا ته ښځې څنګه درکړو حسن ته میلان د فطرت تقاضا ده سبا به زموږ ښځې خرابوي وی ښه نو بیا زامن راکړئ وی دا خو به موږ ته پیغور پاتې شي چې مسلمانانو خپل زامن د وربشو دپاره ګاڼه کړي وی ښه نو څه به درکړو وی موږ سره اسلحه د هتیار زغرې دي تورې هغه به درکړو صحیح شو اوس ولې کته محمد بن مسلمه چې کعب ابن اشرف وجو د هغه د قتل منصوبه جوړوله او هغه نه غله دانه راوړه نو هغه سته ته یې ویلې چې موږ به تا ته تر څو پیسې راوړو په ګاڼه کې درته اسلحه او هتیار درکړو فقال محمد بن مسلمة أنا فاته فقال أردنا أن نصيبنا وسقنا وسقينا فقال ادعوا نساءكم فقالوا كيف نرهمك نساء څنګه ښځې درکو په ګاڼه کې ته اجمل العرب او رښتیا هم ډېر ښایسته و که نه دا کیسه تېره ده خلک به موږ ته پیغور راکوي پیغور وایي به چې روحنا بوسق وسقین هذا عار علینا د دې خلکو بچي په یو وسق شپېته سوعه کې دی څه ګاڼه او دا خو موږ ته پیغور ده ولکن نرهنک اللأمه موږ به به وسایل جنگ اسلحه او هتیار درته په ګاڼه کې درکول د قتل کیسه خو باب قتل کعب بن اشرف کې تېره ده ګوره مولانا صاحب الرهن مرکوب و محلوب اوس مې ورته خبره ختمه کړه په مال مرهون که سورلی و په دې د سورلی اجازت مرتهن دشته دا د مرکوبن معنا شو رحمت الله او محلوبن که مال مرهونه لنګه چیلی د لنګه غوا د میخه ده دا به لوشلی کېږي مرتهن به لوشي شوده به اسکي غرض د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې انتفاع عن المرهون مطلقا جایز ده عند امام احمد او دلته د امام بخاري میلان مذهب د امام احمد ته ده او درې امامان وایي چې مرتهن د مال مرهونه نه نفع ګټه فایده نشي اخیستی امانت ده او په هغه صورت کې اخیستی شي چې راهن ته وایي چې یروره دې اس خصمانه دې کوه غله دانه چې شی خوراک دې هسې رالیږه زه نه شم ورکوی مرتهن رب الدین ورباندې خرچه کوي د خرچې بدل کې دی ورباندې سورېدی یا ورته وایي چې میخه دې د ګیا ورته رالیږه او نه زه خو یې نشم رالیږی نو مرتهن دې میخې ته ګیا ورکوي او لنګه ده یا غوا چیلی ده محلوب نو د هغې ګیا او د هغې خصمانې په بدل کې دا لوشلی شي دا د درې امامانو مذهب ده عند ضرورت که راهن خرچه نه کوله او مرتهن وکړه او سورلی وه سورېدی شي او لنګه غوا میخه وه لوشلی شي وقال المغيرة بن إبراهيم وتركب الطاولة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله وبه قال حدثنا وستانه څوک تپوس وکړي چې میخه ګاڼه ده ګیا ورته خپل مالک رالیږي راهن مدیون او دا مرتهن د دې شودې څکی شي نه کل قرض جر منفعتا فهو د دې قرض ګټه شوه ګنه هلکه اس ده تا ورکړی ده ته ته مدیون او اس ته دغه دانه رالیږي هر څه ګیا چې څه خوري او دی په هغې سورلي کوي دا د قرض ګټه یې ده که نه ده دا بیا ناروا ده وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن ياخذ بنفقته ويشرب لبن اس باندې سړی سورېدی شي په بدل د خرچه کې چې ګاڼۍ او لبن و در د لنګې غوا او میخې شوده دا جایز د مرتهن د سکی شي اذا کان مرهونا او د سره ګاڼه د دی پیګایا او هر څه خرچه کوي وعلی الذي يرکب ویشرب النفقه او څوک چې ورباندې سورلي کوي او څوک چې لوشي خرچه به بیا هم دی ورباندې کوي وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا نو دا خو ما وویل تابعي وسولګو باب الرهن عند اليهود وغيرهم لین دین بیع شراء رهن د کفارو سره او د اهل ذمه سره جایز ده لین دین بیع شراء اهل ذمه او د کفارو سره جایز ده وبه قال حدثنا الى اخر عائشه رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود طعما ورهن ودرعه
باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. ګوره مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه داره چې د شرعي اصول او ضوابط مطابق به فیصله کی. شرعي اصول دادي کراهن او مرتهن په منځ کې په مال مرهونه کې اختلاف راغی نو ګورو به چې کم یو مدعی ده او کم مدعی ده نو چې کم مدعی وي راهن کې مرتهن په هغه باندې ګواهان دي او چې کم مدعی ده راهن د کم مرتهن په هغه باندې قسم. لکه اوس وګوره راهن وای مدیون چې ما تا ته په غاڼه کې 2 موټر سایکل درکړي دي او راهن وای مرتهن وای چې یو دی را کړی ده نو مرتهن رب الدین ده د منکر ده او مدعی مدیون ده د څه ده مدعی شو. نو فلهذا د اصول مطابق مدعی باندې بګواهانی چې ته ګواهان پیش کړي چې تا 2 موټر سایکل ورکړي په غاڼه کې او کاغذ سره ګوانو نو د قسم کې وای. وبه قال حدثنا الى اخره قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. وبه قال حدثنا الى اخره قال قال عبد الله رضي الله عنه خلف على يمين تستحق بها ما عنه فيها فاجر لقي الله عليه ربنا ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمن مقدم فقال حدیث بار تیر دل. ثم ان اشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدث ابو عبد الرحمن قال فحدثنا فقال دا دی اشعث بن قیس کندیو دی حضرمی په حق هدایت نازل ول. فقال صدق رفيه انزلت كان بين دا رښتیا و هدایتونه زمون په حق نازل دي زما او د تر زوی و دی هغه په منځ کې دا نازل دي. هله في دين فاقسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك ويمينه قلت اذا یا به ته ګواهان راولي یا به د قسم کوي ما سره خو ګواه نشته او د خو قسم کوي کنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فعلى من يستحق بأمان ووفي فاجر لقي الله عليه غضبان قال فانزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون من عهد الله وما نسب المقررين قولي ولهم عذاب أليم. دا روایت وزلت دی وم زل د چلاړ. غرض د امام بخاری دا د چې غلام آزادول او فضل او د هغه ثواب چې یو سړی خنخه غلام آزادي هغه تعالی څومره جوړ ثواب ورکړي او فک رقبتين غلام آزادول دی په صدقاتو کې ذکر کوي او اطعام فی یوم ذی مسغبه او بل نیکی دا چې یو سړی د غریبۍ او د فقیرۍ او د احتیاج په ورځ محتاج خلکو ته خوراک ورکي یتیمن دا مقربه بل دی هغه یتیمانو کفالتو کې چې کوم رشتہ داران دي. وای وبه قال حدثنا الى اخره قال قال ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل عبد امرا مسلم استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان فانطلقت به الى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين الى عبد الله وقد اعطاه في عبد الله بن جعفر 10,000 درهم او 1000 دينار فاعتقه. تا تداوی کنه چې داسې غلام به آزادوي چې هغه سالم الاعضاء دی هغه د هر اندام په بدل کې بستا یو اندام د جهنم نه آزادي. اوس دلته وایي چې ګوره عبد الله ابن جعفر امام زین العابدین په 10,000 دراهم باندې یا په 1000 دینار ځکه 1000 دینار 10,000 دراهم کېده په دې باندې غلام واخیسته او فاعتق آزاد وستو وای د 10,000 دراهم دی وخت زونه پیسې جوړي یو درهم درنی می ماشه چاندی ده نو ته حساب ورته کوا یا 1000 دینار بلا پیسې کیږي غلام واخیسته او فاعتق آزاد کله کم غلام آزادول بهتره دی. مقصد د امام بخاری دا ده کله یو سړی ډیر غلامانی او د غلام آزادول د ثواب په نیت باندې غواړي نو په خپل غلامانو کې دی وګوري محبوب ترین مرغوب ترین محبوب ترین او مرغوب ترین چې کم غلام دغه دی آزاد کی چې ثواب اعلان تنالوا البر حتى تنفقوا مما الله. وبه قال حدثنا الى اخر النبي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل يفضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فايل قال يفضل قال على ثمن المصالح عند اهلها قلت فإن چې ډېر قیمت والا وي او ډېر محبوب خپل مالک تعالی قلت فإن لما فالقرب تعين الصانع او تصنع لأهلها او ته یو کسبګر سره چې کسب شته خو بچی ډېر دي هغه کسب باندې د بچو خرچه نه پوره هغه سره مدد وکړه او تصنع لآخره که بیروزگار ته روزگار پیدا کړ. وای کدا نو وای دومره وکړه چې خلکو ته شر مرسه او پلاس او په جبه دام تا د پر صدقه د خپل ځان باندې وک چې خلک ستا د شر نه محفوظ یې. ګوره کله چې نور دور شي کسب کله چې سپوږمۍ تور شي خسب کله زلزلې راشي کله سیلابونه راشي
او د چا کر غلامانی باید د غلامان آزاد کې د لپاره چې کسوف ختم شي خسوف ختم شي زلزلې ودري نور فتونه ختم شي او د قرنګ ول آیات او چې څومره دلایل د قدرت او کرشمه د قدرت ښکارا کیږي تندر رولیږي وغیرہ په دې کې هر نوع صدقه فائدہ رسي خو خاص کر غلامان آزاد ولن وبه قال حدثنا الى اخر نسمع من ابي بكر رضي الله عنه قال لم اثار امر النبي صلى الله عليه وسلم خو د دې معنا ګوري دا نه ده د دې معنا سنوله سبزین خلق سکي اغه نه المنس کوي نه روزه ساتي نه حج کوي نه عمره کوي زکات نه ور کوي چې کوم فرایض دي معاشرتی حقوق نه ادا کوي پلار ته خرچه نه ور کوي مور ته نه ور کوي اهل او عیال ته پورا نه ور کوي د ځان حق د خزه حق دا نه ادا کوي گاونډي ته تکلیف رسي خزه ته تکلیف رسي والدین ته خو صدقه ډېرې زیاتې کوي صدقه ولې وې په دې الله خوشحالي وسته دا وګوره صدقه چې دي مستحبات ونه دي او آداب د معاشره دا د واجباتونه دي حقوق الله حقوق العباد دا د فرایضونه دي یو سړی فرض نه ادا کوي واجب نه ادا کوي او په مستحباتو پسې ګرځي د دې سړی دا ټول صدقې بے فایدې دا خو هغه چا صدقه فایده منه ده چې هغه حقوق الله حقوق العباد ادا کوي او د معاشري آداب د لحاظ هم ساتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في كسوف الشمس وبه قال حدثنا الى اخر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال كنا نقوم عند الظهر في عتاقه من ته حضور حکم کو چې کله انور طول شي غلامان آزاد او زکه د عظیم قدرت کرشمه ده او افت او د عذاب یره د قیامت مذکر د غلامان آزاد کړي باب اذا عتق عبدا بين اثنين يوم اوس تیر شو چې یو غلام د دوه کسانو منځ کې یا د ډېرو منځ کې شریک دی یا یو وین زده صاحبین وای چې دا اتق ګره تجزی نه قبلای موثق مالداري ټول شرکاو تر پیسې ورکی اتق بدده د طرف وای کنه د برخه آزاد شو غلام بلګ لګي پیسې ګټي نور شرکاو ته ورکی چې پورا آزاد شي وبه قال حدثنا الى اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق عبدا بين اثنين فاذا موسى قدم عليه ثم يعتقه وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في عبد فكان له مال برخه خپل په غلام کې ومن عبد ان يقيم عبد فوت شركاء وحسس الشركاء وهو يسسهم وعتق عليه عبده والا فقد عتق منهما عتقا بد د خپل برخه آزاد شول او باقی غلام د نورو به خدمتم کوي پیسې بم ګټیل ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله اسه مولانا صاحب کې 5 کسانو کې شریکی انسه 5 او یو په دې 5 کې خپل برخه آزاد 1/5 نو دا غلام بلس غنټه خدمت دی ورځ کو کنه 2 غنټه دی یو نه نو دا د څلورو په 2 غنټه خدمت کې ځکه خپل برخه نه آزاد کړي او 2 غنټه بده مزدوري کې هغه کې چې کوم پیسې وګټي نو یو ته به ورکی بیا به بل ته ځکه 10,000 روپۍ مثلا تو مثلا د ټولو حصہ ده په دې ترتیب باندې باغوي ته به حصہ پیسې ختمه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شيئا له في مملوك فعليه يطلبونه ان كان له مال عنده وثمنه فان لم يكن له مال عنده مع القيمه عن القدر فخرج منه ما عودك وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق مسلما له في مملوك او شيئا له في عبد فكان له الفاظ به بدل خو مضمون بټولو یو ویل وهو عتق قال نافع والا فقد عتق منهما عتق قال ابو بلال شيء قال هم نافع شيء من الحديث وبه قال حدثنا الى اخر ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين شركاء فيوجد احدهم نصيبه منه ويقول قد وجب علي ان كله اذا كان الذي عدد من المال ما يبلغ اليوم من ماله قيمه العبد ويثنوا يشركاء انصباؤهم هغه ته خپل برخه ورکړي د پیسو او يخلص سبيله او د غلام لار به آزاد کی معنا هغه به پورا معزاد شي او د چې کله بیا مل شي نو چې دغه یو کستول ته پیسې ورکړي د دقه د طرفه به ازادي کې بیا میراث په امداد تزیال يخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بس جزاك